رمضان روجا پوره شوه نو یو روجه وه او دویمه د روجې فلسفه ده. نو روجه خو یو میاشت روجې موږ او تاسو ونیولې، روجه پوره شوه. الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے د پیغمبر علیہ السلام امته، پتا سو باندې ما روجې فرض کړي دي لکه څنګه چې مخکنو خلق باندې ما روجې فرض کړي وي. هغه یوې میاشت روجې وې پتا سو. داسې یو دین په دینونو کې نه دی تېر شوی چې په هغې کې روجه نه وه، بلکې روجه په هر دین کې وه. د آدم علیه السلام نه چې راوالې تر رسول الله پورې د یهودو چې دی روجه 50 ورځې ده. آدم علیه السلام مبارک روجه وه هره میاشت کې 14 14 15 زمونږ استادو ته د روجو نه د هغوی شمار زیات دی. د یهود روجه چې ده دا 50 ورځې وه. هدایه کتاب البیوع کې راغلی دي چې د یهود روجه 50 ورځې وه. هغوی به روجه ماتوله چې د ماسخوتن اذان به وکړو، د ماښام په اذان باندې نه. او بیا د روجه ماتې په ټیم کې د هغوی خبرې وې چې اور په ښکلي شی باندې به روجه نه ماتوله. هغوی خپل دین وچلو په خپل ټیم کې. تاجدار عربی محمد رسول الله چې دنیا ته راغی نو ټول دینونو شا کړه او ټول لارې خدای بندې کړې خپل طرف ته، او یو د رسول الله مبارک لارې خپل طرف ته آزاد وساتله. نو روجې الله وی پتا سو فرض وی. اے مسلمانانو، دا روجې تاسو ادا کړئ. نو روجه ونیولې شوه، لیکن الله وی لعلکم تتقون. د روجې فلسفه دا ده چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. یو روجه بل فلسفه د روجې، یو روجه بل حکمت د روجې، یو روجه یو مصلحت ته روجې. هغه دا ده چې دې روجې سره په تاسو کې تقوا پیدا شي. نو اصلي مقصد چې دی دا روجه نشوه، دا روجه د دې دپاره وه چې په تاسو کې تقوا راشي. نو علماو دا لیکلي دي، عام خلک پې نه پوهېږي چې روجه چې دی دا حسن لعینه نه دی، بلکې دا حسن لغیره دی. مونځ چې دی که نه دا اول نه تر سلامه پورې چې ته اړی نو دا حسن لعینه دی. روجه چې دی دا حسن د ذات په اعتبار په دې کې حسن نشته. علماء دا لیکلي دي اصول الفقه کې چې لأنها تعذيب النفس وتجويع النفس. دا روجه خو خنه ده ځکه چې دا خو نفس ته عذاب ورکول دي، دا اوږې کول او تږې کول د نفس دي.
دقرنگ جہاد کو گورے کنا جہاد ہم گورے پی نفسی ہی خندے لعین ہی خندے لذاتی ہی خندے دک حسن پہ اعتبار دا دی دی چه جهاد سره بلا اله الا الله محمد رسول الله کلمه پورته شي دې اعلا د کلمت الله دا نروجه چې دې ولدا جهاد چې دې تعذيب البلاد وتخريب تعذيب العباد وتخريب البلاد دا روجه چې کومه ده دا تعذیب البلاد تعذیب العباد د خدای بندگانو ته عذاب ورکول دي او تخریب البلاد دا خارون مارول دي لیکن پدې جهاد کې حسن پدې اعتبار دی چې دې کې لإعلاء کلمت الله په دې کې کلمه د خدای پورته کیږي روزه کې کمال دا دی چې دې سره به تقوا پیدا شي پرهیزګاری به پیدا شي که یو انسان روزي ونیولې او دکې تقوا نشته نو د روزي چې کوم مقصد وغه ونشو د روزي چې کوم مقصد او اق مقصد پوره نشو دکې تقوا پیدا نشو دکې پرهیزګاری پیدا نشو نو د روزي چې کوم مقصد دی هغه دا نشو اصل مقصد د روزي هغه پرهیزګاری ده ګوره د یو میاشت کې الله دې د حلال نه منې کو د یو میاشت کې دې الله د حلال نه منې کو د دې دا مقصد دی چې دې په یو لس میاشت کې د حرام نه منې شي د حرام نه من ضروری ده دی الله دا یو میاشت حلال نه منی کو د خوراک نه منی کو د سکاک نه منی کو د همبسترې نه منی کو د دې دا مقصد دی چې یو لس میاشت کې د حرام نه منی شي اصلي مقصد د روزه دا دی چې هغه فلسفه د روزه دا ده چې دغه تقوا راشي پدکه پرهیزګاری پیدا شي هغه تقوا سره به خیر مقصد د روزي راشي چې روزه په کوم مقصد ورورا دی یو میاش کې الله ته د حلال نه منې کړی تا ته خبر درکو چې د حرام نه یو لس میاشتې کې منې شه او د دې حلال نه صرف د ورځې منې کړی او د حرام نه من چې دا نو 12 میاشتې به د ورځې بمبي او د شپې بمبي اصل مقصد د روزه تقوا ده الله پاکوي لعلکم تتقون اے لکه تتقوا دا لعلکم د ګرامر په اعتبار د په معنا د لامکه دی لامکه د تعلیل لپاره راځي د دې لپاره چې تاسو متقیان پرهیزګاران جوړ شئ د حرام نه ځان وساتئ احتیاط پزان کې پیدا کړئ د حرام نه بچ شئ حضرات د ابراهیم ابن ادهم یا ابراهیم صاحب دی زوی دی د ادهم د ابراهیم صاحب مبارک ځان له مقام دی او د ادهم صاحب پلارو دا غزان له مقام دی زمونږ صاحب مبارک الکو والد صاحب مبارک وفات کېدو نو دې کشرو خدا سے نظر په خدای باندې پروتو زلکدن پټیم کې هغه ته سورۃ یاسین وی ورته وی بابا جی
وستاسو خدای ته خیال دی رسول الله مبارک ته ستاسو خیال دی دا دوه خبرې دي یو رسول الله دی یو خدای دی هغه ته وی خبرې نشوي کولی وی ما ته وی هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دا بیت مبارک د قصیدې بردی دالته د سیب په جمعات هم لیکلی شوی دی سیب په روزه کې هم لیکلی شوی دی هو الحبيب الذي ترجى شفاعته دی هغه محبوب د خدای دی چې امید کی دی شي د شفاعت ته د لكل حول من الاحوال مقتحمی د پاره د هر یو مصیبت چې انسان په پریشانۍ کې داخل کړي د پلار دا مقام او د دوی په کشروالي کې دغه مقام وستا خدای ته خیال دی نو صاحب چې رستو لاړ نو سې وکړو بشیر احمد صاحب مبارک پرون راته وی غلی راته وی تاسو ته یو د راز خبره کوم پټې راته وی په وخت نور چانی دی ورې الله په سر ولا وی صاحب مبارک باندې دوره وا نو امرګری ټول چې خانقاه کې ناس ټول جړل چې دوره د پیډې رضیاته دې پاغه دغه کې ناس تو کورسه کې ځکه ګرځې دین شو بیا بیماری په هغه لوبې کړې دي چې ما دې الله ته توبه او دوره شروع ده اوس ټول مرګري جاړي وې ماته چوي چې صاحب باندې دوره د تراش وې زرا له ما خانقاه ته دن شوم وې دوی راته وې چې مخې ته ورشوي زه مخې ته ورنه رلم دا ولایت بل شی دی دا ولایت د جبه خبرې نه دی دا دنه د زړه خبرې دي ما ځکه کسان ذکر کوي خو صرف په جبه دي زړه کې سنشتا دوبر زبان تسبیح در دلگاه و خر این چونین تسبیح که دارد اثر بر زبانت یا سمت پیدا و در دل یا سنم اے تو باطن کافرو ظاهر مسلمانی چسو نه د زړه خبره د ټوله غوري خبره ټوله د زړه ده وې زما خدای نه ما شاته ودرې دم نو وې زه د خپل صاحب سره بغداد شریف ته تلو وی بغداد کې پیرانو پیر صاحب رحمت الله علیه روزي ته چې دی ولاړو نو خبر نو مده زما شاته دا سو ولاړو صاحب مبارک ابي زخپو ته ولاړو مده پیرانو پیر صاحب خپو ته ولاړو موي وی ما وی چې یا خدایا د پیرانو پیر صاحب رحمت الله علیه په برکت زما دې پلان ته شفا ورکړي دا مریدان هم ټول جاړي وی صاحب داسې وکتل وی چې د پیرانو پیر صاحب د روزي تصور چاو وی زماري په خدای قسمی کزي دې دلیو ما وی بیا مرګرو تما وی چې دا ما کړی اق سات باندې خدای جوړ کو وی راکو شو وی ما را کورسه نه راکوش کړ راکو چې کو بیا کیناست مراقبه وکړه وی ډېر ډېر مراقبه وکړه او وی بالکل جوړ شو ګورته بیا په خندا راغله ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې تقوا کله پیدا شي دا خبره به سره بخبل راشي ادهم صاحب خبره مې کوله ابراهیم ابن ادهم ابراهیم صاحب په ځای پرېدا ادهم صاحب رحمت الله علیه مبارک لوی ولی د خدای و ډېر پرهیزګار انسان خدای سره وعده کړی و چې الله تا بدنګي له پیدا کړی نو ما نه په بل څه ګیلان نه کوي زبستا بندگی کوم نور څه نشم کولی بس نور څه بندگی وکوم تا بندګي له پیدا کړی تا په خپل ویلي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دې راغی د څه کو په یو ځای کې باغ اباخ کې داسې لختې روان پاغي کې ودس کو هغه کې خپل شی براغه او دې موګو هغه سیب چې دې کنه موږ تاسو ته سی وایو هغه سیب چې دې نو بس هغه درونی و
او اوږې ډېر زیات نو بس هغه وخوړو بیا پس اوبه مسکلې اودس یې برابر کړو چې کله اودس وکړه که نه نو په زړه کې راغلی چې اوهوی د دې باغ د مالک نه ما د دې تپوس نو کړی اگر چې هغه راپروت و د باغ نه لکه د بوټي نه راپروت و په اوبو کې روان د په زړه کې راغلی کېدی شي چې زه بوټي سره لګېدلی وم او دی راغورځېدلي دې کلي ته لاړ او خلکو نه یې تپوس وکړ چې د دې باغ عظیم باغ دی دا په بخارا کې و د امام بخاری په وطن کې دا بخارا دی جی بخارا بس په دنیا کې جنت دی جی دنیا کې سلور جنت دی یو پکې بلخ او بخارا دی د شام ځمکه ده هغه چې نو دې چې ورغې نو کلي والو نه هغوی ورته وی چې د دې مالک خو زنانه ده هغه زنانه له ورغې پرده کې هغې نه تپوس وکړو وی یاره ما ستا د باغ یو شی خوړلی دی ما ته یې معافي وکړه ما پې که راته تا نه مې اجازت نه وکړه هغې ورته وی وروره وی دا باغ زما او یو باچا د وخت دی د هغه په مابین کې نیم دی نیم زما دی او نیم د باچا دی او باچا په بلخ کې دی او د بخارا او د بلخ په مابین کې دا تو روزو مزل دی دا تو روزو مزل زه طالبان ورته وایم طالبان وایي دا رزل یو اتمانجی دي طالبان وایي که نه مکه معظمه او عرفات اتمانجی ورزلې دي نه مابین کې ډېره فاصله ده مدینه منوره او مکه معظمه خلک وایي جدا لنډ دي نه چې دې مابین کې 300 میله لار ده نو لیدل بیل شی دی او اورېدل بیل شی هغې ورته وی چې ما خو درته دا نیم ماپ که خو د نیم ماپی دپاره هلته لاړ شو هلته کې لاړ اتر ورځې مزلې وکړو باچا په دغه ټیم کې راوتی و په سورلی سور او جلوس ورسره روان دی د صاحب د باچا قیزه ونیوله ورته وی چې بس زه دې له راغلی ما تاسو خپل کار بیا کوئ ما ستا نیم شی په پلانکي باغ کې خوړلی دی هغه زنانه راته معاف کړی دی ستا چې کومه په باغ کې شریکه ده دا نیم راته ته معاف کړه هغه ورته وی چې یاره زه دې ته اوس برابر نه یم ته سهار له راشه د دې باچا یو لور وه په دنیا کې حوره وه ډېرو شهزادګانو د هغې تپوس کړی و خو ده نه به ورکړي هغه لور ورته ویلي چې زه به داسې انسان سره نکاح کومه که ما ورکوې که نه چې د هغه نه پرهېزګار په مخ ته ځمکې نه وي پخوا بېل خلک و اوس بېل خلک دی د ده په زړه کې راغلي چې د دې نه بل بې پرهېزګار خو ما ته نه ښکاري وی ته سبا له راشه چې دې کله راغې باچا ته یې وی چې دقه شي ورته یې وی صاحب د دې نیم شیو معافي به تا تعالی کومه هغه لور سره خبره وکړله وی چې دا چې انسان دی وی ښه وی واقعي د ده نه زیات پرهېزګار نشته زه نکاح ورسره کوم دی راغې ورته یې وی چې دا نیم شیب به تا تعالی معاف کوم چې زما د دې لور سره به نکاح کوي زما لور د هغې سره به نکاح کوي تا نه ده لیدلی خو هغه تا له د نکاح نه مخکې لیدل نه درکوي دومره پرهېزګاره ده زما د طاقت نه بار ده بعضې لور وی ډېره نیکه وي زمونږ هم نیکانې لونه د خدای په بدل سره شته هغه داسې نه وي د خلکو په شان نه وي ډېر د مسلمانانو پښتنو داسې زنانه شته ورته وی صاحب دې ته خو وی ما خدای سره یو وعده کړې ده چې الله تا بندګۍ نه پیدا کړې ما صرف بندګي به کوم بل کار به نه کوم نو دا خو بل کار دی هغه راز یې مته ښکاره کړ وی که په دې راز مې پرېږدي په دې راز مې پرېږدي هغه ورته وی نو ښه معافي درته بیا نه کوم مجبور شو وزیرانو دې سړي ته وی چې د خدای مسلمانه زما زوی له دې راکړي وی تا له درکوي او ته نه کوي کور هم درکوي جایداد هم درکوي ځمکه هم درکوي باغونه هم درکوي د دې لور چې څه حصه ده هغه هم درکوي
نکاح وسره ولې نه کوي مجبور شو نکاح وکړ یو کور ښه مزیدار دته ځان لکه لوري هغې ته بوتلل او دته به بس دې کور کې د ځه دې ماسخوتن ټیم کې ورغی حضراتو چې دې لاړ کور ته کنه په مانځو درېدل د سهار په بانګ باندې سلام واړو بیا بل شپه بیا بل شپه بیا بل شپه بیا بل شپه اوه شپې برابر شوې پلار به دا غلور نه تپوس کو چې څنګه چل دی وی ټیک ته به پانځو ولاړی ما سره څه تعلق نشتا اس تعلق نشتا خبرې ما سره نه دی کړې باچا راغی وته وی صاحب ادهم صاحب وی تا ته بالی معافي کوم چې دې سره ته ملو شي غني معافي نه کومه فاطمه شپه د هغې بیبي سره دې ملو شو چې ملو شو که نه پلار یې څوکی کوله باچا یې وکتو دې رووته غسل یې کو زنانه م رووته غسل یې کو دا کوټې نه رووتل غسل یې کو ده وی چې بس کار شو ادهم صاحب چې غسل وکړه که نه په مصله ودرېده او چې اولې سجدې ته لاړ نو یو لویه چغې واله خلک چې رالل په سجده کې یې ساه ورکړې وه یو سجده کې یې ساه ورکړې وه خو دا زنانه د هغه میلاوېدو نه حامله شوه ابراهیم صاحب ته پیدا شو دې د داسې مور او پلار نه پیدا دی ما یو ملګري ته وی ما وی تاسې زبانی جمع خرچ کای مې د مور او پلار ته وګوره ابراهیم صاحب دا مور ده او دغه پلار دی هغه وی پلار زما بیا باچای وخت چې مړ کېدو دی نوجوان شو تعلیم یې وکړ علم یې وکړ علم یې برابر کړ تعلیم یې په ده باندې وکړ دغه نصیب معلومات دی داغه په زامنو کې نارینه نو بس دغه یوه لورې وه او وصیت یې وکړ چې زما نه وروستو دی باچایي ابراهیم صاحب باچۍ د بلخ چې قبوله کړې وه نو د دې وجې نه و بیا یې پرېښوده باچۍ چې کله پرېښوده نو یو سړی راغی وی صاحب تا دا باچۍ ولې پرېښوده وی د 3 بجو نه وی د 3 بجو نه دا خبره ما تاسو ته ډېره کړې ده خو د دې د تتمه ده وی څنګه د پارسي ژبه ویله وی سفر دراز دیدم مرا توشنی قاضی العدل دیدم مرا شاهدینی شب تاریک دیدم مرا مونسنی وی باچی ما د 3 وجو نه پرېښوده سفر دراز دیدم مرا توشنی ما وی چې په یو لوی سفر باندې روانې ما ته توشه نه وه وی باچۍ مې پرېښوده چې توشه ځان له پیدا کړم دویمه وجه دا وه چې قاضي عدل دیدم مرا شاهدینې ما وکتل چې الله قاضي دی او عادل قاضي دی نو ما سره ګواه و ځان له مې ګواه پیدا کوو ګواه عمل دی وی ځان له مې ګواه پیدا کوو توشم عمل دی وی درېمه وجه دا وه چې شب تاریک دیدم مرا مونس نه ما دې قبر ته وکتل چې تکه توره تیاره ده ځان د پاره الپت کوونکي مې په دې قبر کې پیدا کوم هغه عمل دی ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې وروره د دې روجي زمونږ او ستاسو دا مقصد و چې په موږ او تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راشي او پرهیزګاری د روزې مقصد دی نو الله به موږ کامیاب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین صلی الله